بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. موږ دینه مخکې یو وظیفه ورکړې وه د بې اولاد کسانو دپاره چې د چا اولاد نه کیږي، خو د هغې نه بعد یو دویم عمل هم دا دویمه وظیفه د هغې کسانو دپاره چې په چا باندې کوډ، جادو وغیره شوي وي او د هغې په ذریعه باندې د ده نسبندي شوي وي، نو دغه انسان به یو پاک لوښي وګوري. مثال په طور یو غټ سپین پلیټ به وګوري او په هغې باندې به د صورت بینه چې په 13مه سپاره کې صورت بینه شته دی، دا غوڼ صورت په مکمل په هغې باندې ولیکي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا. دا د دې ځای نه شروع شوی دی، تر اخره پورې به دا صورت چې کوم دی په غټ پلیټ باندې ولیکي، خو داسې به ولیکي چې دې کې یو ټکی یو لفظ هم پاتې نشي، او دغه پلیټ په بیا په اوبو باندې ووینځي او هغه اوبه به هغه انسان وڅکي چې په چا باندې دا کوډ، جادو وغیره شوي او نسبندۍ دپاره شوي وي. نو انشاءالله العزیز چې د دا مسله به ختمه شي، خو دې سره سره به همدارنګې د آخري 4 قلو هم 4 قل چې کوم دی سورة الکافرون، سورة اخلاص او سورة الفلق او سورة الناس او ورسره سورة فاتحه سحر او ماښام 3 ځله به دا لولي او دا به په خپل ځان باندې هم چوف کوي او دا به په خپل خوراک څیزونو باندې هم چوف کوي او خپل کور کې به 4 طرفې دا هم چوف کوي او د دې سره سره چې د ده د ملاستې کم ځای وي او کومه بستره وي نو په هغه ځای باندې به هم چوف کوي. نو انشاءالله العزیز ډېر زر به د دې انسان چې دا څومره مشکلات دي دا به الله رب العالمین ختم کړي. خو زما عزتمندو چې کم انسان دا عمل کوي نو دې سره سره یو 2 رکعته صلات حاجت د الله رب العالمین نه سوال کول، نو الله پاک به ستاسو دا حاجت پوره کړي انشاءالله.